مخون د ډېر پام وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. راغلو ټولو مېلمانو په وجود د مصرفیاتو تاسو ټول ته زړه د کوم نه سلام یم. السلام علیکم. فاروق بھائی کوم ضروري خبرې هغه کې مېلمانه راغلي کېدای شي هغه به دوه درې ضروري خبرې کوي. مونږ د ملګرو ته مریضون نه نه یو، دا بیماریون نه دي، دا یې مورونه دي، دا یې مونږ زړونه دي، دا یې مونږ دوستان دي. د معاشرې د چراوي واجې نه، د کاله د چراوي واجې نه، د حالاتو د چراوي واجې نه دا خلک نارمل خلک دغسې حالاتو ته لاړ شي. بلکې زه غواړم سراون وخت کې په دغه سنټر کې د زنه پټوان هم نه لګېدلي چې دوی ته دا خبره هم محسوسه نه شي سر لکه مونږ معاشرې نه الګ خلک یو. زه نارمل سړی یم خو سبا هم زه دغو حالاتو ته تللی شم چې زه څوم دا به ما سره د معاشرې هم څه حساب وي، چې زه څوم دا به ما سره د کاله والا د خلکو هم څه راویایي. ځنه خلک ځانه سره یوه واقعه وشي، هغه واقع نه د ژوند کوم لار دی، د ژوند کوم چینج دی هغه بدل کړي. خو دې مطلب نه چې هغه انسان کې فرق دی، یو هغه انسان دغه شي ته دوباره راتللی نه شي. دې مطلب دی موږ کې څه کمای دی، موږ معاشرې کې څه کمای دی. راغلي څومره هم مشران موږ دلته دغه شي ډېر زیات کمای مو محسوسولو، چونکې موږ یوه اداره لرو هلته پرمننټ کې نو موږ ته ډېرې میندې دي چې کورو ته راغلي دي او مخ به شو کولی وي او پر یاد کې مونږ ته ډېر داسې والدین راغلي دي چې هغه بچي ته سترګې وي، هغه راغلی وي هغه ټټارس کېدلی وي په ژړا باندې سره یې مو بچی هغه څخه یو دا فکر چې مو بچی خراب شو، دویم سره دا فکر چې مو بچي نه مو ته هم مسله ده، مو معاشرې ته هم مسله ده، مو کلیوالي ته هم مسله ده. بل د هغه بچی بیا هغه چې دغه بچي وایي اوس یې مو عزت احترام ته هم خطره ده. نو یو پلار ډېر ځوان شاید پیش کوي، دا به دغو خلکو ته احساس وشي یا به ورته روان وخت کې وشي چې پلار زوی سره ډېر څه تړلی وي، پلار زوی سره خپل عزت تړلی، پلار زوی سره خپل ژوند تړلی، پلار زوی نه دا امید لري چې دغه زوی په سارې به زه جنت ته څوم، پلار د زوی سره دا هم تړلی چې دغه د زوی وجې نه به زه معاشرې کې ښه مقام موندم. بیا چې باچا یې دغه زوی ته لوړ شي بیا هغه پلار دې نه زیات خراب وي. خو پلار دا وي چې معاشرې کې پلار هغه ډېر څه برداشت کوي. نو موږ تاسو ټولو مشرانو ته سپیشلي موږ کوم مشران دي دغه ته سرکاري سطح باندې دلته سوشل ویلفیر ډپارټمنټ هم شته، دلته یې موږ کوم کمزوري دي په کور یې موږ هغو کمزوري به وجود مو رامخکې شو. معاشرې کې چې ته داسې بچی کس چې غریب دی چې زه واس لرم په کور یې زه ورته وایم چې یاره دا یې ما طرفه سپورټ کړو، خو د پلار ته او کاله ته وعدې ته سکون راولو. کوم ځای کې چې اګاهي حوالې سره خبرې په کور یې مونږ علما مونږ شته مونږ ممبر لرو، مونږ سکول لرو، مونږ مدرسه لرو، مونږ سرکاري سطح باندې پروګرامونه لرو. هغه ځای کې اګاهي مهمه وکړو او چې کوم ځای کې روغتام حوالې سره هغه دلته ذمهوار خلک شو په کور یې روغتام دپاره کار وکړو. دا د روغتام دپاره موږ هغه کوو چې معاشرې کې هغه کس هغه ته څه مشکل هغه دلته راولو هغه سره موږ خوري وکړو. تاسو د راتګ ډېره مننه.